الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعض وقت کې به فتوا داسې ورکه چې د سړی دا گردن په وایي نو چې کوم خلقو په غربت کې خدای ته رجوع کړي دا خدای ته نو چې سار را پاسې دلې ده د مصالح اعلان دی نو ورته اشاره شوه دا چې مصالح اعلان دی د نن ورځې خرچ تا پروت دی او هر سحر مصالح اعلان لاس کوا او ستا خرچه به روز زمونږ یو استاد دی اوسم ژوند دی هغه وی په دیوبند کې د طالبانو باندې والای کوله چاندی والای به کوله نو کله چای پخ کړي کله الوا پخ کړي کله سچ د طالبانو طبيعت نو ما سره بدانډي والای پیسې نه وینو چې کوم ورځ بدوی صحبت کولو نو زبته بار لاړم ځکه چې ما به پکې پیسې نه وای چول وی چې خوب کې راته ویلې شو چې یو انا ورځ درته مقرر شو تم طالبانو سره انډي والی کما وی چې سار به پاسې د مونږ به میکړو نو چې مصلی لاندې به ملاس کو یا جمعات کې صف لاندې به ملاس کو نو انا به پکې پرتاوا ابه میوا چې تر څومره مده ز دیوبند کوم نو یو انا ورځ به ماته ملاوي ده اوسم داسې وظیفه او اورات شتا چې سړی پاغي کې خدای ته رجوع شي نو د ورځې خرچه ورته ملاويږي یو بزرگ ته زتلو ما ته وی چې زما 13 روپے ورځ ده دا د نن نه 10 کاله مخکې ما ته 13 روپے ورځ ملاويږي او ته 12 ورځې دلته ما سره چلاو کا نو طالب 12 روپے ورځ ملاويږي ما ته وی 12 مالدار ټول عمر به 12 شي کبه به زیاتیږي ونه د وخت د موسم سره به زیاتیږي بیا چې څومره د خرچ یا بدل راځي تاسو خیال را نو ما چلا کړي نه دا څنګه جرا په سرا شي چې مونږ ته چلا وخایا دا مې دې پورې درته وې چې خدای ته چې رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې پوي بم نه یو خزاده درې ورځې لونو څلور لونه دیو نهره تیر چې نهره تیر کړنو سار راوته چې زم بچیا چې صدر ته پیدا کړ ګرځي هیڅ لکه خیال کو چې کما خام ز تشلاړم کوړه نو دبا د بچو بڑو پړکوچوي نو د شګو یو پندوکه په خوا د زړو خزو به خیالم کړی پندوکي په سر ګرځو اوس خو د ململ لپټې ګرځي کنه په خوا به خزا اسی چې روانه وم تشه ټوکرې به په سر وا خو اسی بنت لزان به ورته لغړخ کارې دو نو دی بوډو خزو به چا کراتلې راتلې یا جوار پندوکه وړه یا غنم وړه یا وږي وړي یا څه دا نو ا د شګو پندوکه په سر کو لونی ورته دروازه کې ولاړې
هغه چې ورته وکته نو چې یاره شکر دې نن مې مور چراوړه چا پندو کې کور کې خو نوړه کې خیالو کو جوز به ملونه وګوري چې شګي دي نو بسړه به اوچوي چا شګي پرانستی دي پاغي کې لال او جواهرات ټول تاسو خیال راغی د وخت ولی ته تپوس کوي چې چاته دی ویل ولینا ویل زمیر اجازت نه راکولو چې د دومره لوی دولتمن بندگان یو مونږ نو مونږ به غریب دولتمن ته ولی وایو تاسو خیال راغی نن چې دا مونږ د خدای په عظیم قهر اخته یو نو مونږ د خدای اسره پرېښې ده او د بنده اسره هم نیولې ده مؤثر حقیقي په هر شیز کې خدای دی او مونږ مؤثر حقیقي په هر شیز کې بنده ګڼو تاسو وګورئ نن دا ټول پاکستان په قهر اخته دی کله ممبرانو پسې منډې وایي کله کونسلرانو پسې منډې وایي کله صوبایي ممبر پسې منډې وایي کله قومي ممبر پسې منډې وایي هغه ځان له مخکې د خدای په قهر اخته دی په باندې او په کم سوداګانې کوي دوه ډلې دي صاحبه دغه منډۍ لګېدلې د پنجابي غویانو نو قوم په ویر اخته دی په عذاب گرفتار دی سو کوئی زوی میں نہ نوکریږي سو کوئی لور میں نہ نوکریږي سو کوئی خزی بدلی میں نہ کیږي سو یو عظیم قهر د عمل کخت سار چرا پاسی اور سړی د خدای په عظیم قهر گرفتار رحمان بابا دیر خویلی دیر خویلی وی کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض پساحل کشته د هچا نه ډوبېږي کڅوک نه کا په دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو دا آبادا دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا پا دنیا باندې غرض دا دنیا وی دا ټول احمقان دي چې دانای په دنیا غرض نه کوي اوس مونږ شپه ورځ ډاکټرانو پسې ګرځو پلانې سپیشلیست پلانې سپیشلیست پلانې سپیشلیست اله د سره د مرګ دارو دي اله د سره د مرګ دارو رحمان بابا وی زد رحمان په درد یار کې د سه خوخیم ز رحمان په درد یار کې د سه خوخیم چې می نشتا په دوا باندې غرض دا زما بدن کی بیماری چې دا د یار دردونه دي نو د یار په دردونو کې دومره خوشالم چې دوی سره مې سکار نشته او دیس کې تب مونږ څنګه رسو دې حد تب مونږ څنګه رسو دا خو یا رحمت بابا رسیدل او یا مولانا روم رسیدل چې شاد باش اے عشق خوش سودای ما شاد اے طبیب جملہ علت ہائے ماں وہی خوشحال اوسے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عشق کے دیر خی سودا زما پا خدا قسم اے سودا چے تر آلے نو تا دا طولو مرضونو علاجو گرزے دے او دا طولو مرضونو دارو شوئے نو عزیزانو دنیا دار الامتحان دے ار سڑی باندے پا خپل خپل رنگ کے امتحان دے غریب باندے پا غریبی رنگ کے امتحان دے مالدار باندے پا مالداری رنگ کے امتحان تا دے وجنا اللہ دی توفیق را کی چھ دولت خدا را کرے او داغا پلار کے خرچ اللہ دیم دا اغا ضمیر او نظریے نو ساتی کم دولت بچی مونگ دا پارا گرمی گی او زمونگ بدن لبا پہ داغ ورکڑ لے گی چا تپوس کرے او چھ زکاة کی گی پچاچا اصول و فروع باندے نکی گی تچ چانا پیدا ہے ستا مور ستا پلار نیاگانی نیکونا غر نیک ٹر نیک کر نیک دا سے ورپسے زا دا اصول دی چانا چتا پیدا ہے زوئے لور نوسے کروسے کودے پردے دا سے ورپسے خکتا زا چی کم تانا پیدا دی لان دے ورپسے زا پا دوی زکاة نکی گی او تچ چانا پیدا ہے پاس ورپسے زا پا دوی زکاة نکی گی کروڑ غریبی پکی گی کا خور غریبی پکی گی کا تروڑ غریبی پکی گی کا ماما غریبی پکی گی کا ماما زے غریبی مڑا خوچ سمرہ خانہ خراب دی پدے نور غریبانو ٹولو کی تاسو خیال رہا ہے اصول و فروع دا یو ٹکے یاد لرئی تچی چانا پیدا ہے مور او پلار پاس ور پسے زا او تانا چی سوک پیدا دی زکا چی دا خلق پدے مال کے تا سر شریک دی
نو دی وجنه په دوی زکات نه کیږي. الله عز اسمه ارشاد فرمایي چې هغه خلق چې کم سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي، نو دغه مال او دولت د دبه د جهنم په اور باندې ګرم کړي شي او د دوی تندو ته او د دوی ډډو ته او د دوی شاګانو ته به په داغونه ورکړي. عزیزانو، مال او دولت الله پاک چې چاته ورکی نو دی کې د الله عظیم امتحانی په دې سړی باندې، او چې چاله نه ورکړي نو په د باندې د الله عظیم امتحان. یاره شور سره چې بم دی پکې. عرض مې داو وای دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کی یو بیگ او پندو کی سو یرولی او تیرے در باندې رااله د دې انجام خو مرګی کنا، نو مرګ نه بخلاصي گئی کمزه کی. نن دا عذاب چې د په پاکستان باندې چې ار سړی د خپل سوري نم یریږي که اسی چرته رواني او لفافه پرتیم نو او یریږي چې الکه څه چل نه. نن دا قوم دین هم سبق نه علي چې ار سړی ته بې نیټه مرګ په سر ولاړ دی. اوس خو به یا بیمارې دی او یا به سب بلا در باندې کېده نو مړ کېدی به. اوس خو روان او غړم شي، غم سره بس اړو پته دیم نه لګي. نو دې سره سرم ګورا د دې قوم اصلاح نکي، او دا قوم د قوم خدای ته رجوع کیږي نه. د دوی په مخ کې دنیا تکی تکی شوا، دنیا پاش پاش شوا، لیکن تاسو وګورئ اوسم د دې ملک حال څه دی. دمتوب کے فرق نشتا، کنجرتوب کے فرق نشتا، وی سی آر کے فرق نشتا، ڈراموں کے فرق نشتا، زنا کے فرق نشتا، شرابوں کے فرق نشتا. ایس گناہ کے مسقال ذرے عمر فرق نہ دے راغلے چې دا قوم دا خپل مرګونه پسترګو ویني. نو دی وجنه دی قوم د قوم نه عقل الوته دی، بالکل عقل پکې نشتا، سوچ پکې نشتا، فهم پکې نشتا. بعض قومونه داسي کا سپکې قمقلی نو سپکې هوښیارمي، بعض کورونه داسي کا سپکې قمقلی نو سپکې هوښیارمي. عزیزانو، اوس نه کور کې عقل پاتې دی، نه په بار عقل پاتې دی، نه بازار کې عقل پاتې دی، نه په هغه خلکو کې عقل شته چې کوم خلک دی وخت کې د اقتدار په منصب باندې ناست. د یو ښځې خبره ده، د لور مې د بیړه مري او د زوی مې د عورت او زه د پکې ګرځم سلامته. د لور میړه مې دې مړ شي پردی سړی دی، او د زوی مې د ښځه مړه شي پردی ښځه ده او زه دې پکې سلامته ګرځم. بهرحال خدای دې رحم کوي چې زمونږ انجام به څه وي، مونږ سره به څه کېږي، زمونږ حال به څه وي، چېرته به ځو. بهرحال عرض دا و چې زکات دا هم د الله په فرایضو کې یو اهمه فریضه ده. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا د قرآن خبره او د الله د کلام خبره ده. یو د کار نکته تاسو ته وایم، کاش چې په پوه شئ. یو سلور کتابه د اسمان نه نازل شوي، یو او سلور کتاب. په دې کې سل چې دي هغه صحیفي دي او سلور کتابونه دي چې هغه یو قرآن دی، یو تورات دی، یو انجیل دی، یو زبور دی. دا سلور کتابونه دي او سل صحیفي دي. دا براتلل په 1,24,000 پیغمبرانو علیهم السلام کې کم چې رسولانو نو هغې ته به دا د وخت قانون ورکړی شو. نو عزیزانو، اوس یو
کتاب دے او یو کلام دے. د قرآن نه سیوا دا درې کتابونه او سل صحیفه دی ته کتاب ویلې شي او کلام د خدای ورته نشي ویلې. ځکه کلام تعریف کتا سو وګورئ نو خبر ہوتا وای. تورات او انجیل او زبور په دې کتابونو باندې الله داغه متعلقه پیغمبر سره خبرې نه لیکړي او مکمل کتاب با جبريل ته ورکړې شو هغه متعلقه پیغمبر ته بیراوړو چې دا هغه تورکه چې دا ستاد ژوند قانون دی. او بیا په درې کتابونو سل صحیفو باندې نه میاش لګېدلې نه هفته لګېدلې نه 2 ورځې نه 3 ورځې نه کلونه او بس په یو 2 منټه کې با کتاب راوړې شو پیغمبر ته ورکړې شو. قرآن کریم باندې سکم 23 کال لګېدلې دي. نو قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکولو کې الله کلام کړی دی. کله برای راست کړی دی او کله په واسطه د جبريل کړی دی. الله ویلی دی چې پلانې آیات پلانې سورت پلانې جمله پلانې کلمه دا ورشو زما حبیب ته وایا. ما په خبرو پوهیږئ. یو سل 3 کتاب ہوتا کتاب ویلې شي کلام نشي ویلې. قرآن کریم تا اول د خدای کلام دے بیا رستو کتاب دے. نو واحد کتاب په تمام آسمانی کتابونو کې قرآن کریم دے چې دی باندې دواړه صفات صادق دي. د خدای کلام هم دے او کتاب هم. اوس دا ذهن کې در ترانی شي ما خبره لګه سخته غوندې کړه چې دا نور کتابونه د خدای کلام نه دی. دا شی ذهن کې درنشي ځکه چې ما خو تاسو ته وړاندې وایي چې موږ نه عقل الوتی دی. خیال هم راغی لږه غوندې خبره چې مشکله شي موږ خلق پې بیا پوهېږو نه. نو قرآن کریم کې الله ذکر کړی دی د هغه خلقو چې کوم خلق سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي نو د دې خلقو انجام بدای. لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو. علماء لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیہ السلام چې ورته وی چې زکات ورکا څومره ورکم دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډیره جوړ شو. چې ډیره جوړ شو ول دی باندې خو خدای راستی کا زماړو شي دومره مال خو ځنه شم ورکول. ابل اورځرانه یو سړی تاسو کو ویجی دا زکات میاشتا په ما څ ډیر شی زکات کیږي خو کټول کال کې داسې لګي لګي ورکو منو ګناګاری غم خو بنا ټول کال کې لګي لګي څه مطلب و چې بس داسې 2-300 روپے به لګي لګي د ورځې ورکوم دا په یو دم دا خو مال کا په یو دم دی ورنه کو نو کور دی ورانی. بعض وخت کې به فتوا داسې ورکه چې د سړی دا گردن په وایي. قاضی ابو یوسف تا هارون الرشید راغه ورته چې جامعت فی نهار رمضان دروځي میاشت تا د ورځې می مجامعت کو صفتوا د ما د پاره. قاضی ابو یوسف ورته علیک ان تصوم شهرین متتابعین 2 میاشتې به پرله پسې روزې نیسي که یو ورځ دې په قضا کړه بیا بیا د سره نیسي. هارون رشید لاړو انورو قاضیانو ورته وی چې فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسأله تیر نه وته
مسله دا ده چې سړی قصدن روجه وخوري نو اول به تحریر د رقبې کوي یو مریی به ازادوي که مریی نو بیا به 2 میاشتې پرله پسې روجې نیسي که روجې نشو نیوی بیا به شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکوي نو تا د مریی خبره ونه کړه او دته د یو دم ووایي چې 2 میاشتې روجې ونیسي قاضي ابو یوسف ورته وایي چې دې وخت سره دا فتوا مناسب وه اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه دي ورسره که ما اوس ورته ویلی وی چې ته مری آزاد کا نو د یو روجه م نه نیوه هره ورځ به یو مری ازادولی او چې سې خوښه دا به یې کوله نو دله داسې فتوا ورکه چې دا د ملا ډوکې پې ودردېږي چې د ده یادي چې په روجه کې بیا داسې ونه کړي نو هر سړي ته به فتوا د هغه د شان مناسب ورکوي نو دې وخت کې دا نیکبخت چې و وی چې که ټول کال لګې لګې ورکوم مال که دې ورک نه کړې ټولې په یو ځای بیړي دې غر کړ او دا ټول مال در نه ځي ویل نه یاره ماله و غر کېږي نو عزیزانو دغه عادتو د قارون چې دومره لوی ډېری به زه ورکوم موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کړ میټینګ یې وکړ چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځئ چې څه داسې کار ورته پیدا کو چې بس خلق تینا ټول منحرف شي او مونږ هم ته خلاص څوک ویسه الزام پہ لگو صاحب پہ لگو نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورتل دا یو بکس دا اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او به چې ما اورید د خبره د بیگا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي دا بدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چو هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام خپل عروج کې راغی نو دارا پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله د شان تا ګور را پاسې ده په څه نیت او خلی نه وزي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله اے قوم واوری اشهد الله اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله مال قارون یو بکس دا اشرفو ډکرا کړي او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې د موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں پھراوړ الله اکبر موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلالی شاه ډېر خپش اسمان ته وکړ الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږل ورته وی چې د زمکه واګه ستا په لاس کې دي چې ارڅ ور سره کې موسی علیہ السلام زمکه ته وی چې یا ارض خذي وینیسا بزمکه تر دې گیټو گیټو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي قران کې راځي کنه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وانتم تنظرون. هغه ورځ یاد کړئ چې دریاب میں در تسیری کړ، تاسو میں بچ کړئ او فرعون میں سره د قوم پکې غرق کړ، او وانتم تنظرون تاسو ورته کته. تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانې ګم استا خدای منم کا بچ مې کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې غیر شوی اوسې سم نکی. 400 کال وشو چې ستا اصلاح نه کېده، 400 کال اوسې سم نکی. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکه راخ کو، بیا ورته وی خوزی تر دې ګوډو ګوډو راخ، بیا ورته وی خوزی تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ، چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال می تا ته پاتې شي. هغه ویل نه، ورشي د ټوله خزانه راوړي. سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کېخوي، بیا ورته زمکه ته وی چې خوزي زمکه سره د خزانو جذب کړو، ترننه پورې قارون په زمکه کې روان دی او خزانه په سر ده. او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست و نابود شو، سره د مال تباہ و برباد شو.